بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فقد طال إلحاح المشتغلين علي والمترددين إلي أن أشرح لهم الرسالة الشمسية وأبين فيه القواعد المنطقية، علما منهم بأنهم سألوا عريفا ماهرا واستمطروا سحابا هامرا، ولم أزل أدافع قوما منهم بعد قوم، وأصوف الأمر من يوم إلى يوم لاشتغال بال قد استولى علي سلطانه، واختلال حال قد تبين لدي برهانه، ولعلمي بأن العلم في هذا العصر قد خبت ناره ودلت الأدبار أنصاره، إلا أنهم كلما ازددت مثلا وتصويفا ازدادوا حثا وتشويقا، فلم أجد بدا من إسعافهم بما اقترحوا وإيصالهم إلى غاية ما التمسوا، ووجهت ركاب النذر إلى مقاصد مسائلها، وسحبت مطارف البيان في مسالك دلائلها، وشرحت شرحا إن شاء الله آسان دیکھا انتہی آسان ترجمه توقع دی. فقط وبعدو د خطبه نفس بعدو ظرف مکان د پارم استعمالی گی و ظرف زمان د پارم توجه گئی، او په مکان کی استعمال دل حقیقت دے، او په زمان کی استعمال دل مجاز دے. زمان د پارم مکان د پارم، مکان مثال بیتی قبل بیتی کا، بیتی بعد بیتی کا، دلته مکان د پر استعمال شو، دا حقیقی معنی ده. مجازن زمان د پارم استعمالیږي، غدن بعد اليوم، سبا ورځ نن نفسته په دې ورسېدلې. وبعد فقط کې رافا ولې راغلي دي کې تاسو به ویلي بعضي خلک وي دا فازه کې راغلي ده چې توهم د اما ده، اما بعد فقط تعالی توهم یې دا خبره غلطه ده. موږ څه وهمین خونی چې د وهم په وجه باندې کار کوو، توهم د اماره بس فابر اورو دا غلطه ده، او بعض خلکو کې بل وجه ویلي ده. او صحیح رائے دار صحیح چې بعدو چې د بعدو دا ظرف زمان دی او په دې کې معنی د شرط پراته ده. دې پوه شئ معنی په کې ضرب دی، ضرب دی او معنی په کې د شرط پراته ده چې شرط پراته ده په جزا کې خپل وفا راوړي. او بعد فقط فام راوړل ده مخکې راځي الحاح چې د الحاح اصرار ته ویل کېږي. خپل راځي ترجمه ته وکړي ان شاء الله ګرانه ده. بعدو پس دغه خطبه نه فقط تعالی په تحقیق سره اوږد شوی او تعالی په معنا د کسره ده کا، ځکه طول د جسم سره تعلق ساتي، کوم چې جسم وي، او الحاح اصرار جسم نشته معنی کسره ده. فقط تعالی په تحقیق سره زیات شوی او الحاح المشتغلین، اصرار د مشتغلینو. دا زمون مصنف چې د قطبی مصنف دا د رساله شمسیه باندې د شرح لیکل وجه بیانوي، چې دا شرح ما ولي کله او یاره بس خلکو شوقین د منطق او زما مرګري به مال بار راتله چې به دې شرح ولیکم، او د ډیره خوادي خوکل خورالوي نه منله، ترجیح مجبور شوم په دې خبره شرح ولیکم، بس د نظر واګمي د کتاب شرح طلب ترتاو کو شرح ولیکم، دغه خبره بیانوي. په تحقیق سره زیات شوی او الحاح المشتغلین، اصرار د مشغله لرونکو د علم، څوک چې د علم مشغله لري دا هو اصرار زیات شوی علیه بما بانی والمترددین، او اصرار زیات شوی او دا خلکو چې کوم ما ته بار تل راتله شاګردان میچو، المترددین چې بار تل راتله الیه ماته د څه اصرار وکاو، ان اشرح لهم الرساله جزدیوتا، شرح وکما د رساله الشمسیه ته د شمسیه رساله تاسو به د رساله شمسیه متن ده کنه، او بیناو ما دې اصرار زیات شوی په دې خبره چې ز بیان کوم فيه په دې شرح کې القواعد المنطقیه، قواعد منطقیه کې بیان کوم دیو دا خبره ما نه بار طلب کولو. سوال داري برو ګوري یار تانه ولی خامخا طلب کولو بل چانه ولی نه کو، دغه جواب کوي چې هغه ته پته و چې زه خو زایمه
چې زمانه طلب کوي ګوي چې د باران ولا ورېز نه د باران طرف کوي علم دې کنه علم منهم مفعول له دې هغه ته علم وو بانهم سالو الريف چې دی سوال کوي دی یو ما الريف ډېر په حسړینا یعنی زه په مزه کې ما زی په غنل ما ماهرن دی یو ماهر نه سوال کوي واستمتروا او دیو طلب د باران کوي صحابن حامرا الله غوریزي ډيري ورون کنا زه یو ډیر ورون کې وريزو مد علم ورون کې ما زکه زمانه سوال کوم خبره پوه شولې ولې سب علم منهم کې به خبره تو کوم خیر ده تاسو سبب دی چې مفعول له چاته ویل کیږي چې د مفعول له نه مخکې کم فعل وي او د مفعول له د دوړو فاعل یو وي دا قانون دی کا د مفعول له او د فعل افعل ته فعل معلل له وي دوړو فاعل به وي یو وي ضرب قعدت جلوسا قعدت جلوس فاعلم زيما او قعدت فاعلم زيما دا مفعول له کې قانون دی او دلته علم منهم کې د علم فاعل چې دغه منهم والدي خلق دي او ابینه کې او اشرح کې فاعل د مصنف دي فاعل بل شو کنه شو دي جواب بچوي دي جائز جواب نشته بعض علماء لیکلي دي چې شرط نه دی بس تک جواب دی چې د مفعول له د فعل فاعل دی یو شي دا شرط نه ده قران کې الله وایي خوفهم وطمعا مخکې څنګه ده خوفهم يرسل الرياح کې فاعل الله دی او خوفهم وطمعا مفعول له دی او دی فاعل الله دی خلق دی دې بیګی کنه دا د ضروري اوس وګورئ علم منهم دی خلق طلب ما نه زکولو چې دی خلق ته علم او بانهم چې دا خلق چې دی سالو دی سوال کوي شرح دی لیکلو د چانه کوي عرفن ځان یادي دیو عالمنا پوهنا ماهر پوهنا واستمتر او دی طلب د باران کوي صحابن دی ورې زنا حامرن د سورې د چا ورون کې ورې زدا تا څه کول سید دا خداغو خبره وتعالى بار راتل چې موږ تک شرح ولیکا رساله شمسی او زکه تا نه سوال کول چې ته یو ماهر عالم وي وای چې د ورې د باران ورون کې ورې زنا سوال کوي خوستا جواب څو دی خلکو ته چې تعالی راتلو وای مړه ما به څه چل ول کولو چې بس خبره میټال مټول کوله اخو دی خو مې کول لنډه ده وختو کې څه وي اخو دی خو مې کول وګورئ ولم ازلوا مزهم اشاء ودافع قوما یو قوم بمدفقو منهم د دیونه یوډاله څوک برال شر ول کما ځاله کني لیکما بعد قوم پس بل قوم دینه مخ من بلم دفع کړو او سوف الامر ورستو کول و میکار کار به مؤخر کولو من يوم دی ورزنا الى يوم بل ورزتا ذلك سبب ګورو ته مل زي لال شنن نه سبب شل زي لك سبب ګورو یو ورځ مې خبر بل تاړه ولا راړه یګي پکنه ترجمه هم خپل چ آسان ده خدا کرتا ولي کول سوال به وګیا ته خو بزول سړی اسی کاروالی کې غریبان در راتلو تدا کار کولو جواب وکګنی خرابو دي جواب یار ازما زړه چې وغه انتهایی مصروف او سبقونه مبقونه نور څه کارونه عشق نه سوام ډیر کارونه یې کړه کړي شي عشق لاشتغال بال د دې وجنه چې زما زړه مشغولو د وجه د مشغولتیا د زړه زمانہ ولې مشغولو ډیر مشغولو کلهګو انتهایی ډیرو دومره ډیر زما زړه مشغولو چې زما د زړه د مشغولتیا دلیل په ما غالب وو قد استولى د سحال کې چې غالب وو علی په ما باندې سلطانه دلیل د زړه د غلبې زما خو نه شلې بي و اختلال حال دویم دلیل بیانې حالم نه موافق یا حالم خر حالات ګډوډو ما دا نشو کولای شرح ملي کړو و اختلال حال او د وجد خلل د حال نه حال ګډوډو او دا سي ګډوډو قد د سي حال کې قد تبين لدي برهانو چې واضح شوه او ماته دلیل د ګډوډ حالات هغه دلیل واضح او ماته یعنی حقیقت کې می حالات ګډوډو دا دوه دلیل پیش کړ چې ما ولې غو سره چل ول کول شرع مو د نه لیکلا یو دا چې زړه مصروف او دویم حالات کنو دا دوه دلیل شو کنه دریم دلیل دا وکیل د شرح کې ټال مټول کول لپاره وایي وجه دا و چې ما ته علم په دې خبره چې د منطق اور مل شوه دبدبه ختمه شوه ولی شرح ولی کوم ځان راځ عذاب
ما ته پته و چې د منطق کم امدادین دی هغه شاګانی کړی دی بس امداد نه کوي منطق دې شا کړی دا دې وجنه ما ټال موټل کوم دلیل شو دریم ولې علمي او د وجه زما د علم نه ما ته علم وو دا مصدری معنی ده ښا بان العلم في هذا العصر العلم کې په مهدی د منطق مراد ده چې علم منطق چې په دې زمانہ کې خط خبت ناروه داغه اور مړ شوی تحقیق سره داغه اور مړ شوی ودلت اولت دې کنه اولت الادبار او شاک اړولي وشا انصاره د علم منطق مددګارانو شای اړولي دایو معنی شو لکه بل معنی دارا ولې علمي کې علم نه علم مراد ده او په علم می او قسمیه ده والاول علمي لام مفتوح وي ولا علمي وزمار په خپل علم قسم وي علم قسم خونه کیږي غیر الله باندې قسم ده به مضاف پټ وي و لفیاض علمي ازما دي په علم په ورکون کی ذات باندې قسم وي چې بان العلم منطق شو په دې زمانہ کې قد خبت نه علم قسم خونه کیږي غیر الله باندې قسم ده به مضاف پټ وي و لفیاض علمي ازما دي په علم په ورکون کی ذات باندې قسم وي چې بان العلم منطق شو په دې زمانہ کې قد خبت نه او شوق بنورم زیاتېدلو الا مگر دوم نه خبر الا انه مگر دوم نه خبر و دا خلق چیو کلمہ ازددتم تلاکل بچ ما زیتول ټال مټول وتسویفا او د کار تاخير سبا مؤخر کول به څومره زیتول ازداد حس زیتول زیتیدو به هغه په اعتبار د شوق سره شوق به نور زیتدلو او تشویق مانم شوق دا به نورم زیتدلو فلم اجد بد من اسعافهم بمقترحوا لند دادا حس زیتیدو به هغه په اعتبار د شوق سره شوق به نور زیتدلو او تشویق مانم شوق دا به نورم زیتدلو فلم اجد بد من اسعافهم بمقترحوا لند دادا شرم شروع بیگی کنا فلم اجد ما نمندلا بدن خلاص من اسعافهم ومقصد پورا کولو داغه بما هغه شي مقصد پورا کول اسعاف مقصد ومقصد ده پورا کولو د مقصد ده وي اسعاف مقصد پورا کول هم زميره غو تراجه ده فلم اجد ما نمندلا بدن خلاص من اسعافهم پورا کولو د مقصد د هغویو اما هغه مقصد چې د شرح لیکل مقصدو اقترحوا د کوم چې هغه اقتراح اصحاب مقصد پورا کول هم زميره غو تراجه ده فلم مجد ما نمندل بدن خلاص من اصحابهم پورا کولو د مقصد د هغویو اما هغه مقصد چې د شرح لیکل مقصدو اقترحوا د کوم چې هغه اقتراح فوجهت ركاب النظر نو ما متوجه کړل د نظر واګه متوجه کړلو الى مقاصد مسائلها د کتاب د رساله شمسیه د مسائل او مقاصد طرف ته وسحبت مطارف البيان او ما روا چولو هغه منقش صادر د بیان مطارف معنا منقش صادر په مسالک دلائلها فلار د دلائل د رساله بس دومره پورې بس خوري کو بس پر ازو استعاری ویو انا ترجمه پر به کوم استعاری به سبب ویو استعاری کی کمی دی ویو ما هغه ته کی دی کا ترجمه کو استعاره بور سرور سویو وبعدو پستدینا فقط والا تحقیق سره زیات شوی الحاح المشتغلین اغه اصرار د مشغلی لرون کو د علم علی بما باندې دا غو الحاح زیات شوی او اصرار والمترددین وا خلق چې هغه بار باراتن کی ویل یما تزما مرګریو دا څه خبري اصرار او اند دي خبري اصرار اشرح لهم الرساله تجديد تز شرح وکم د رساله شمسی وبين او د دې خبره اصرار چې بیان کوم فيه بدی کی القواعد المنطقيه قواعد منطقيه علما منهم د وجه دینه چې هغه د علم او د سوال ولې کولستانه د شرح طلب ولې کو د وجه دینه چې هغه د علم او بانهم هغه چې دي سالو دي او سوال کوي عرفن دی عالمنا ماهر عالمنا واستمتر هغه طلب د باران کوي صحابن دورې زنا حامرن ورون کې ورېزا دلته مصنف د ځان تشبیه ورکړي د صحابن دورې سره استعاره ده
ځان تشبیه ورکړی ده ولې سره نو مصنف مشبہ صحاب مشبہ به په کلام کې ذکر د مشبہ به دی او مراد مصنف د مشبہ او ترک د مصنف د مشبہ کوم استعاره شو مصرح شو مشبہ به ذکر ده او د ورېځ لپاره باران چې ورون کې ورېځ لپاره هر ورځ نه ورون کې ورېځ لپاره باران لازم وي مستمترو دا کوم یو شلا مشبہ به لوازمات مشبات ثابت تخیلیه او حامره ډیر وریدون کې ولا مناسب دي دا څه شو الشیعه مخکې ځکه ولم ازل همیشه مزه ادافع قوما چې ما بد فکو یو قوم منهم الذين بعد قوم فاستبل قومنا وسوف الامر ما بو مؤخر کولو کار من یوم الى یوم دی ورځ نه بل ورځ تا ولید دا کار کولو سوال به وکي غلط کار دی کو جواب درې جواب کوي اشتغال بال اند وجه دینه چې زما زړه مشغوله شوی نسحال کې قرستولا علی سلطانو چې غالب شوی ما باندې دلیل زما زړه دلته استعاره تبرم ز بیانو مخه وګو تکي دی دلته ذکر د مصانف تشبیه ورکړي د زړه د کس سره چا سره چې دلیل وي ذکر د بال چې مشبہ ده مراد بال چې مشبہ ده او ترک د مدلل سړي دی کم یو استعاره مکنیه شو مشبہ به ترک د مکنیه او د مدلل سړي سره دلیل لازم وي کنه سلطان دا ور سره لازم وي دا کم یو شو تخیلیه شو او د مدلل سړي سره مناسب د چې دلیل قائم کی غالب کی دلیل استولا ترشیحیه شو اوس به ما خپل خپل بیږي دا کوم استعاره چې تاسو مو ویل دا بشار عمر نه هیڅ کوم نشته ځان نه میته ویل خدای دغه شان خچ ور سوالات چې به ځان جوړوي وګورئ شان دا اختلال حال او د وجه د اختلال د حال نه قد تبين لدي برهانه د حال کې چې واضح او ماته دلیل دا او ماته دغه دلیل واضح شوی بهم به کې استعاره ده به مکنه د حال تشبیه ورکړي د به د مدلل سره ذکر د حال مشبہ مرادم حال مشبہ ترک د مدلل سړي مشبہ به کما مکنیه او مدلل سړي سره برهان دلیل لازم وي کما یو مخکې راځي بس او به دلیل کې وضاحت تبینا دا مناسب دی دا کما یو شلا ولی علمي او دا دریم دلیل دی که ولی علمي ویو کنه مصدری معنا او د وجه دا دریم دلیل بشي د ټال مټول او ما ټال مټول ځکه کو چې ما ته پته و ما ته علم وو د څه خبر علم وتا چې بان العلم في هذا العصر چې منطق په دې زمانہ کې قد خبت ناره هغه ور ختم شوی او یا ولا علمي او زما د قسم وی پور کون کې د علم باندې اغازات مې شی علم ورکون کې ولا علمي ولا فیاض علمي ولا فیاض علمي چې بان العلم علم منطق چې په هذا العصر په دې زمانہ کې قد خبت ناره هغه ور مل شوی علم منطق ور شته رته بهم استعاره ده منطق تشبیه ورکړی دا د یو لرګي سره یاد کړي بل شي وی لرګي سره صحیح ده او ذکر د منطق مراد منطق ترک د لرګي د بل شي وی لرګي مشبابي کوم یو شو او به د لرګي او ورغه سره لازم وي د شي شو تخیلیه او ملکی دل د ور د مناسب وي نه برسي وولت الادبار انصاره اړولي وشاد دي امداديانو دې کوم د خدیر شتي الا انه مگردم خبره وا کلم عزت متلا کله بچ ما ټول مټول زیته ولو و تصفیفا او تاخير د کار ازدادوا حثا زیت یدل باغو په اعتبار د شوق او تشویق او شوق حس لکی عبارنا راته زول براغو زیت یدل زبنور راته زولم شوق براغو نورم زیت یدل فلم اجد بود همیشه فلم اجد ما نمندلو بود خلاص من اسعافهم داغو د مقصد د پورا کولو مقصد څه بما هغه مقصد اختراعو چاغو دغه اختراع کولا سوال او زاری کولا ایصالهم او ما نمندل خلاص چیزو دې خبره چې داغو ور من ایصالهم چاغو ورسوما الى غایت ما انتهاء اغه ته التمسو لكم چاغو التماس کولو شر لیکلو فوجهت ما متوجه کړه رکاب النظر هغه واګه د نظر
دلته ذکر د نظر د مشبہ د مصنف د نظر تشبیه ورکړي د اس سره سواری سره ذکر د نظر د مرادم نظر د مشبہ ترک د مشبہ به د سواری د کوم یو شو او به د سواری د اس سره رکاب د لازم دی رکاب پیژنې کا او خيږي واګه او لازم دی نو به او به متوجه کول د واګه او کم طرف ته اړه یا طرف ته ځي کنه دا ورسره مناسب د درجه یا کم طرف ته واګه واړو اله مقاصد مسائلها مقاصد مکسور ویوخه اگر که غیر منصرف دی ولی مضاف دی وجميع الباب باللام وبالاضافه ينجر بالكسر کافی کې بم تیر کال ویری ټول باب د غیر منصرف چره بلام او په اضافت سره ينجر بالكسر کسر او د ملاویږي وګورئ مولوی صاحب الى مقاصد مسائلها بل دواړه کې غیر منصرف ته کسر ملاو شو ما واړولو هغه واګه د نظر هغه مقاصد د مسائل د کتاب ته وصحبت دا بل مزدر کی او ما واړول متعارف لیکي کی منقص صادر تا ما واړول منقص صادر د بیان کوم ځای ته دی راوړو په مسالک دلائلها پاغلار د دلائل د دې رسالې هغه ته راوړو یعنی دلائل من به ذکر کړل د قاعده د لپاره مثلا یو مدار چې داغي مقاصد مقصدی مسائل می ذکر کړل دا اولی جمله مطلب دی وصف د متعارف البيان معنا دا چې په خپل بیان سره می داغي مسائل او دلائل بیان کړل دلته وګورئ دلته ذکر د بیان دی ذکر د چا دی او د بیان تشبیه ورکړي د منقش صادر سره او متعارف هم ذکر دی منقش صادر نو ګویا د مشبہ به اضافت شوه دی متعارف مشبہ به بیان مشبہ به اضافت شوه مشبہ تا مشبہ به خو ذکر د کنه نو مصرحه شو لکه خو سیدار مولوی او به صحابت ور سره تخیلیه ده خو سیدار چې البل ته ذکر د بیان تشبیه ورکړي د خسته خزه سره خزم وي خوان نه کوي خسته جنای سره جنای مطلب شل کال او تلس کال پیغلی جنای سره وګدم لکه وانت کې پیړم تک سپین رنگي شي مزیدار رنگي غټ مخي هغه جنای کا او کیسه منګ خپل طرف تیل چو کنه وای نو او هغه چې به ځان باندې منقش صادره چولې نو ذکر د بیان د مشبہ ده مرادم بیان د مشبہ او ترک کې د خست د امراه جمیله کړي دي ډیر بدی کړی دي نو دا کوم یو شولا مکنیه او غیر سره به منقص صادر سره لازم وي به او منقص صادر بدن راړول وسره مناسب وي او بس به